डिप्टी कमिश्नर मुनीर मोहम्मद खालिद په ټیمه آفس مندن کې د یوې کلي کچرې تابع وکړه. په کلي کچرې کې اسسټنټ کمشنر مندن احد یوسف، ټیمو مندن سعود الرحمن، د محکمو افسرانو او د علاقې سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړو. په کلي کچرې کې د علاقې مشرانو د علاقې خلکو ته په راپېښو ستونزو رڼا واچوله. په کلي کچرې کې سابقه ناظم سوراب خان په ټیمه مندن کې د 1300 میاشتو نه د سب انجینر د نشوالي د وجې خلکو او ټیکدارانو ته په راپېښو مسلو بحث وکړو. هغې په کوګاو کیم بازار کې د صفایۍ غوښتنه وکړه او کوګا چوک د پاره د ټریفک اهلکار بحال کولو درخواست وکړو. سوراب خان د کوګا واټر ټینک د فعال کولو هم مطالبه وکړه. په کلي کچرې کې مزمل شاه په امبیله بازار کې د صفایۍ د ناقصه صورتحال او په اډه کې د سهولیاتو د نشوالي ګیله وکړه او وی چې ټیمه مندن د امبیلې بازار نه پڼ وړي خو د گاډو په اډه کې څه قسم سهولت نشته. د غزل اصلاحي جرګې صدر بغبلن خان د تحصیل مندن د پاره د وابډا سب ډیویژن دفتر کولولو مطالبه وکړه. په کلي کچرې کې د مسکیپور علي صفدر باچا وویل چې د مسکیپور خلکو سرکاري دفتر له ځمکې ورکړي خو په دغه دفترو کې زموږ د کلي کلاس پور نه دي برتې شوی، موږ له دې خپله حصه راکړی شي. په کلي کچرې کې خورشید باچا په تحصیل مندن کې د لیونو سپو د ویکسونو د نشوالي ذکر وکړو. ریدي خان په کلي کچرې کې د سورا کلي نه د یوټیلیټي سټور ختمولو او په سرکاري وړو کې سورا له حصې نه ورکولو باندې خفګان ښکاره کړو. په کلي کچرې کې د علاقې مشرانو د وابډا، زراعت، فارس، CNW، محکمې صحت، ایجوکیشن، یوټیلیټي سټور او ټیمه مندن سره تړلو مسلو ذکر وکړو. په کلي کچرې کې د سرکاري محکمو افسرانو د عوامو له سوالونو جوابونه ورکړل. کلي کچرې ته د خطاب په وخت DC منیر محمد خالد وویل چې زموږ مقصد د عوامو مسلې د کور په درشل حل کول دي. هغې وویل چې کومې مسلې زموږ په اختیار کې دي هغه به موږ حل کوو او چې کومې زموږ په اختیار کې نه دي هغه به موږ متعلقه محکمو ته رسوو او د هغې سره به بحث کوو. د خفګان خبره ده چې په کلي کچرې کې د تحصیل مندن یو سیاسي مشر هم د سیول هسپتال ناوګۍ ذکر ونه کړو چې په هسپتال کې د سهولیاتو کمی دی او دا هسپتال د کټګوري ډي ته اپګریډ کړی شي. د دې خپلې ټیمې په حواله زما دا خبره ده چې 4-5 میاشتې کېږي د دې تحصیل مندن هر پر پته ده چې نه په دې ټیمې کې سب انجینر شته او نه توتاله په ټیمې کې سب انجینر شته. ما کار پینل کړی دی، ما هغه دروازه جوړه کړې ده، صرف پلیسترې پاتې دی. 14-15 لاک روپۍ ریل د ما په هغې باندې لګېدلي دي. زه دې دفتر ته سهار هم راځم، ماښام هم راځم، د خلکو له ټیکدارانو سیکیورټۍ هم پاتې دي. لہذا د سب انجینر د نیش په وجه باندې نه د چا بیل کېږي او نه د چا سیکیورټۍ کېږي د مندړ کې، بلکې په ډسټرکټ بونیر کې د هغه کیم نه ټول د بونیر ته غوښه سپلای کېږي، دلته علالي کېږي، کسایان ټول دلته دي. هغه کسایان چې خپل علالو کې نو هغه لري کلمې چې ورته مونږ تاسو وایو هغه په خوړونو کې په برساتي نالو کې غورځي او دا برساتي ناله د مونږ په دې ټول مندړ باندې تللې ده. بیا هغه تور غر سره ټچ شوې ده، دا ټولې اوبه د هغې د وجې خرابې دي نو چې د دغې باندې هغه ورپیکور شي. څلورمه خبره زما دا ده چې کوګا پاپولیشن 24,000 آبادي ده، په دې کې یو یوټیلیټي سټور دی او هغه یوټیلیټي سټور ته د روټین مطابق په کومو کلو کې چې د کومو کلو آبادي کمه ده او هلته یوټیلیټي سټورونه دي نو چې څومره کوټه هغه یوټیلیټي سټورونو ته میلاو ده دوره زما د کوګا هغې ته میلاو ده. زما کوګا 2 ویلیج کونسل دی، 24,000 آبادي ده نو لہذا د دغه سرکاري وړو دا کوټه چې د کوګا لپاره زیاته شي. زمونږ کوګا چوک دی، د خلکو پکې رش دی، رکشې، خرګاډي، مختلف قسمه نور ترانسپورټ پکې ولاړ دي نو موږ له فورا پیلپور چې دی نو د کوګا لنډي سر چوک په دې باندې مخکې موجود و نو موږ له هلته د ټریفک یو سپایي پکار. زما نوم مزمل شاه د سینیر نایب صدر تحصیل مندړ PTI مجید. زمونږ د امبیلې بازار دی جي د دې عمران په وساست سره ما د هغې یو فلم هم جوړ کړی و. څو پیرم ګټې ټیمې ته دا شکایت وکړو چې زموږ په دې اډه کې واشرومونه نشته، د اوبو د څښلو اوبه پکې نشته، انتظارګاګانې پکې نشته، د ناستې ځای پکې نشته، زنانه په ډاګه ناستي. موږ ورته ډېر شکایت وکړو. هغه فلم دې عمران 2 کاله مخکې ما له جوړ کړی، تر ننه پورې پای کې یو خبر هم نه ده حل شوي. په لکونو روپۍ د دغې باډۍ نه زموږ د بازار نه ټیمې ته راځي فنډ، خو لکه دغه مسلې زموږ نه حل کېږي. هغه نالۍ چې کومې دغه ګنده پرتي صرف راشي خټې پکې ولړي
نو هغې نه نورې بیمارۍ راشي د خلکو ته بیمارۍ دي تبې دي ټوخي دي او لکه د هغې د وجې خلکو ته بیمارۍ لګي که نه نو زموږ شکایت دغه دی بل د دویم شکایت زموږ د سی ان ډبلیو نه دی جي شفیع الله صاحب هغه په وخت کې موږ سی ان ډبلیو ته وایي چې زموږ هم بیلې د امازو دا روډ دی د سورا دا روډ دی چې تاسو موږ له جوړولی نه شي نو دې کې دا ریپیر وکړئ دا کډې دي پکې خلکو ته تکلیف کې مریضان تر ننې پورې دا 2-3 کاله وشو د هغه نه وروسته لکه په دې باندې هغه ریپیر ونه شو درېیمه خبره زما دا ده چې دا بیلې په د بابایي کانډو باندې دا کم درنګ دی د ماربلو ده د دې د لاندې ډېر زیاته موږ ته خطر ده چې لاندې ته مین هایوې روډ دی او بره دې دا کوي بارود استعمالي نو کله دغه نه یو ګټ په کته راغی نو کته به تبعي وکړي ځکه چې لاندې ته دا لیز دی دا اوس چې درته دغه اندازه ماته نشته ماربل دی بل ځنګلات یې تباه کړو جي دونه خپل لکه امبېلې ته د بونیر ګیټوې ویلی شي او هغه ځنګلات که تاسو لړه ویزټ ومکړو نو هغه غاړې ته هم ځنګلات تباه کړو دې غاړې ته هم نو دا د بونیر ښکلاګانې د دا موږ له دې خرابۍ ختمې دي یو زموږ د وابدې سب ډویژن چې دی هغه موجود دی او د دې کلکوی د وابدې ملکیت هم دلته موجود دی نو په هغې باندې دوی صاحب ته دا اپیل کومه چې فوراً پرې نن مطلب دی چې موږ له ایس ډي او صاحب ناست دی چې نن پرې موږ له مطلب دی اعلان کړي ایس ډي او صاحب ولا نشي راتلی نو سپرډنټ به پکې کښېني سپرډنټ صاحب نه وي یو شپږګونی میدان کې به پکې کښېني سټیډیم دا زما د مسکیپور په دې جایداد کې مهرباني دې وشي دې ته د یو ځای د بل ځای نه که د عسکرو یو څه بل څه موږ سره ډېر زیاتې کېږي د خلکو نه د کروندې ځمکه قبضه کړې ده په نیم په لیلام قیمت باندې دلته په 8 لک روپۍ یو مرله ده دا دوی په 5 لک روپۍ قیمت کړې ده او نوکرۍ پکې د صحابه او د مردان او د یو ځای د بل ځای خلک کوي موږ سره دا ډېر زیاتې دی خپل دا لیوني سپي ګډ شوي دي په هغه په علاقه کې نو هغه تاسو دغه ته ووایي چې دغې دغه کوم ژوندي دي چې دغه سپورټ ته غور وکړي او بل مطلب دا دی چې ویکسین نشته دي دا چې کوم لیونی سپي وکړي د ګاډو مسلې داسې دي زموږ غریب خلک دی څوک په رشکو کې دي او څوک چې دی په ډاټسونو کې دي ور چاته تکلیف دی د هغې کرایه چې دی هغه یقیني نه ده د هغې په خپل سمې معنی چې زموږ نه کرایه غواړي پکار دا دی چې د دې لپاره تاسو موږ چې دی یو شرح مقرر کړئ او زموږ د دې علاقې غریب خلکو ته چې دی لږ سهولت میلاو شي خلک دې سره د انټراکشن یو ډېره ښه موقع ده که نه جي په دې کې بعض مسایل داسې چې هغه حل کېږي بعض مسایل چې دی په حل کېدو کې چې دی ټایم اخلي ستاسو بالکل خبره بالکل صحیح ده چې زمونږ بعض مسایل زمونږ په دغه کې یعنی په کنټرول کې نو هغه موږ امیډیټلی ریزالو کوو هغه مسایل چې کوم کې زمونږ پروینشل ګورنمنټ سره پکار دی چې موږ چې دی که نه هغه ټیک اپ کړو نو موږ ورته ټیک اپ کړو خو لکه هغې کې بیا ټایم لګي او څه څیزونه داسې که نه چې هغه لکه د ریزالو کېږي نه هغه ډېر زیات لکه کرونیک ایشوز هم پکې داسې راشي نو په دې وجه باندې تاسو چېرې هم دا مه ګڼئ چې لکه دا کلي کچهریانې چې کومې دي که نه یا دا چې کوم زمونږ دلته کې دا انټراکشن دی دا انټراکشن چې دی که نه دا سټاپ کېدل پکار دي یا د دې څه فایده نشته د دې فایده یې ډېرې دي فایدې یو دا چې یو فورم خو موجود دی که نه چې په هغې باندې مسایل ریز شي هغه مسایل چې دی تاسو چې څومره هم دلته کې بیان کړ زما په خیال یو کس هم دا شانتې څه پرسنل خبره چې دی که نه هغه نه ده کړې بلکې ټول یې د کمیونټي خبره کړې ده ټول یې چې دی د خلکو خبره کړې ده نو دا ډېره زیاته زه ستاسو اپریشیټ کوم ستاسو د ایفرټس اپریشیټ کوم ستاسو د کمیونټي دپاره دا ستاسو یو سټرګل دی چې کوم تاسو یې کوئ او زما په خیال لکه دا ټولې خبرې چې څومره تاسو دلته کې وکړي موږ ځان سره نوټ هم کې او دلته کې اوس زمونږ دا مختلف محکمو والا چې کوم زمونږ ذمہدار افیسرز دي دوی ټول ناست دي دوی به باری باری راځي او ستاسو په دې مسلو باندې به تاسو سره خبره کوي خو چې کوم ځای کې انسټرکشنز ورکول یا به زه ورکوم هغه خو چې کوم زما په دغه کې په دایره اختیار کې دی خو چې کوم دایره اختیار چې دی که نه هغه د صوبایي حکومت دی یا یو داسې محکمه ده چې کومه محکمه فیډرل ګورنمنټ سره تعلق دی که نه نو هغې کې به مونږ هغې سره هغه مسله ټیک اپ کوو جوائنټلی به ټیک اپ کوو جوائنټلی به دې دپاره مونږ جدوجهد کوو دې دپاره مونږ کوشش کوو ٹھیک شو جی نو زه خو تاسو به کتلي زما دفتر هم تاسو لپاره بالکل اوپن دی چېرته مونږ هېڅ قسمه داسې څه فارمالیټیز نه دي ساتلي دلته کې اے سی صاحب هم مونږ سره ناست نو دی دفتر شو یا د ټي ایم او دفتر شو یا دلته کې چې څومره زمونږ لکه سرکاري محکمې دي دی ټولو دفاتر تاسو لپاره اوپن دي هر وخت تاسو هلته تللی شئ خپله مسله هم بیانولی شئ انشاءالله تاسو سره به دی حتی الوسه چې دی خپل کوشش کوي کوپریټ کوي به هم در سره نه انشاءالله مونږ دلته کې چې دا کوم انټراکشن چې دی که نه ستاسو د مشرانو سره یو خو زمونږ زړه ځان ته خوشحاله شي چې کله مونږ تاسو سره راشو دلته ملاقات وشي دا ملاقات هم ډېر ضروري دی که نه
هر میاشت ضروری دی او ما دې سره دا اوس چې دې ته انسټرکشنز هم دي زموږ ډسټریکټ اډمنسټریشن ته چې تاسو دوه سیزونه هر میاشت کوئ. یو تاسو چې دی کنه کلی کچهری او دویم چې دی ریونیو دربار چې پای کې پیورلی چې کوم دی کنه صرف ریونیو میټرز چې کوم دی کنه هغه تاسو ډسکس کوئ، هغه تاسو دی پای کې چې د خلکو کوم مسایل یا مسایل ورته حل کوئ. نو دی به ان شاء الله دا چې دی هر میاشت کوي. ټیک شو جی. په دې کې زه تاسو صرف لوګون دا وایم چې کلی کچهری څو سپور چې کله نه دا سٹارټ شوی 2017 نه دا سٹارټ شوی دي تقریبا 55 کلی کچهری زمونږ شوی دي او پای کې تقریبا 715 ایشوز چې کوم دي دا ریز شوی دي، پای کې 708 ریزولو شوی دي. دا لکه ریزولو شوی دي داسې ضروري نه ده چې لکه مطلب د ایکسپیکټیشنز مطابق به ریزولو شوي، خو څه نه څه پای کې به پیشرفت شوي او ست داسې چې هغه پکې کرونیک ایشوز دي، هغه کرونیک ایشوز څه پورې نه دي ریزولو شوي، هغه پینډینګ پراته دي. زه تاسو ته دا ووایم چې دا چې کوم فورم زمونږ دی که نه چې دا فورم اصل کې د سرکاري محکمو سره د لوکلز د مشرانو یو انټریکشن فورم دی او په کار راځي چې دا همیشه دپاره چې دی که نه هغه موجود وي. په دې کې به تاسو تل خبرې کوئ، هغه به مونږ اورو. صحیح ده جی. دا شانتې څه ګیلې به زمونږ ستاسو نه وي، هغه به مونږ تاسو ته دلته کوو. او خبره دا ده چې حکومت او عوام دا په کار دی چې یو شان رواني اوږه په اوږه روان وي. انشاءالله مسایل به هم د خلکو حل کېږي او د خلکو په ژوندونو کې به چې دی که نه بدلاو یو تبدیلي به راځي. ستاسو ډېر زیات مننه او ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو دلته تشریف راوړو او دلته چې دی تاسو خپل دا مسایل دلته کې بیان